سورة البقرة آیت نمبر 185. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. قرون دین مخی اللہ تعالی فرمایل چې په تاسو باندې ما روزې فرض کړې دي. نو الله تعالی فرمایل ایام معدودات ته یو څو ورځې په شمار دي. اوس دې آیات کې الله تعالی د دغه ورځو تعیین ذکر کوي او د دغه ورځو وضاحت کوي چې دغه کومې ورځې دي. نو الله تعالی فرمایي د رمضان مبارک روزې دي چې یو څو ورځې دي. او په دې آیات کې الله تعالی د رمضان مبارک د هغې یو فضیلت هم ذکر کوي چې ګور دا دومره بهترینه میاشت چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت رمضان هغه ده چې نازل کړی شوی دی په هغې کې قرآن مجید. علما وایي چې د رمضان ته د رمضان ولې وایي؟ یو وجه دا ده چې د رمضان د رمز نه دی او رمز ویلی کېږي سیزلو ته چې انسان یو کپړه راواخلي ویې سیزي. نو دغه شان د رمضان ته رمضان ځکه وایي چې دا د انسانانو د ګناهونه سیزي، نو ځکه رمضان ته رمضان وایي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث شریف کې فرمایلی دي چې الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینهن. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې څوک د لوی ګناهونو ځان ساتي نو د یو مونځ نه د بل مونځ پورې واړه ګناهونه الله معاف کوي. د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې الله واړه ګناهونه معاف کوي. او د یو رمضان نه د بل رمضان پورې الله تعالی واړه ګناهونه معاف کوي، خو چې د غټو ګناهونو ځان ساتي. غټ ګناهونه کم دي؟ نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې او یا غټ ګناهونه دي او بعض علماء وسو ذکر کړی دي. نو هر ګناه چې انسان وکړي نو غټه ده، ځکه چې الله تعالی په عذاب ورکوي. نو به ان شاء الله اوسې کې چرته راشي او به ذکر کو. نو مقصد دا چې رمضان ته رمضان ځکه وایي چې رمضان د رمز نه دی او دا سیزلو ته ویلی کېږي. نو دا د انسان ګناهونه سیزي. یو دویم دا ده چې رمضان رمز اصل کې ګرمۍ ته ویلی کېږي او دا رمضان مبارک په ډېره سخته ګرمۍ کې الله تعالی فرض کړی و، نو ځکه رمضان ته رمضان وایي. درېیم وجه دا ده وی رمضان اصل کې هغه باران ته ویلی کېږي چې کله وشي او دا دوړې بالکل راوچتې کړي. نو دغه شانته کې د رمضان ته رمضان ځکه وایي چې په د انسان په دې ګرد کې په دې دوړو کې پټ شوی او چې کله به دا باران وشي او دا هر څه بالکل مزیدار شي، لکه نن چې باران وشو هر څه مزیدار ښکاري. نو دغه شانته کې رمضان هغه باران ته ویلی کېږي چې دوړې راوچتې شي، خو چې بیا باران وشي نو کېني او هر څه مزیدار شي. نو رمضان ته رمضان ځکه وایي. انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن. نو قرآن مجید رو دا دو ځله نازل شوی دی. یو د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته، دا مونږ ته چې کوم اسمان ښکاري دی ته السماء الدنیا ویلی کېږي، دا د دنیا اسمان دی. نو الله تعالی په 20 د رمضان یا بعض علما وایي چې په 30 د رمضان باندې الله تعالی را نازل کو د لوح محفوظ نه د جبرائیل علیه السلام په ذریعه باندې اسمان د دنیا ته. نو انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن مجید. بیا په 23 سال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی موقع په موقع باندې لګ د قرآن مجید هغه نازل کړی دی. نو انزل فيه القرآن
چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن مجید. بلکې علما وایي چې ټول آسماني کتابونه الله تعالی هغه په رمضان مبارک کې نازل کړي دي. وی د ابراهیم علیه السلام صحیفې چې وي نو هغه په اوله د رمضان باندې الله تعالی ابراهیم علیه السلام له ورکړې وي. دغه شانته کې تورات الله تعالی په شپږم د رمضان باندې حضرت موسی علیه السلام له ورکړو. نو هغه میاشت کې خو د رمضان چا پیژندو نه، خو د الله په علم کې خو چې دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې به زه بیا نبی علیه السلام له قرآن مجید ورکوم. نو په شپږم د رمضان باندې الله تعالی موسی علیه السلام له تورات ورکړو، او په 14 د رمضان باندې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام له انجیل ورکړو، او په 18 د رمضان باندې الله تعالی حضرت داود علیه السلام له زبور ورکړو، او په 20 یا په 30 یا په 20 د رمضان باندې الله تعالی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته قرآن مجید نازل کړو. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې پای کې قرآن مجید هغه نازل کړل شوی دی. دیو جن علماء وایي چې د رمضان مبارک او د قرآن مجید دیو بل سره کلک تعلق دی. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عام ورځو کې قرآن مجید لوستو، خو په رمضان مبارک کې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید ډیر زیات لوستو. تادی په جبرائیل علیہ السلام براغه نو نبی علیہ السلام به ته خپل قرآن مجید اورو، او جبرائیل علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته قرآن مجید اورو. وی په کوم کال باندې چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تلو نو په اقا کال باندې نبی علیہ السلام دوزله په یو رمضان کې نبی علیہ السلام دوزله قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام ته واورو، او جبرائیل علیہ السلام هم دوزله نبی علیہ السلام ته قرآن مجید واورو. نو د قرآن مجید او د رمضان مبارک دیو بل سره ډیر کلک تعلق دی. دیو جن حدیث د مسلم شریف کې راغلی دی چې قرآن مجید او رمضان مبارک به د الله تعالی په دربار کې شفاعت کوي. نو دا رمضان به ته داسې وایي چې یا الله تعالی دې ما د خوب نه منې کړو، دې ما د خوراک نه منع کړو، د سکاک نه منع کړو، نو زما شفاعت قبول کا. نو نبی علیہ السلام فرمایي د سفارش په الله قبلای. او بل طرف ته قرآن مجید راشي چې زه د شپې د پتراو کې لوستلو ما د خوب ما خراب کړو، نو یا الله تعالی زما شفاعت قبول کړي، الله تعالی به د قرآن مجید شفاعت قبلای. نو د رمضان مبارک او د قرآن مجید یو بل سره کلک تعلق دی. او د رمضان مبارک دغه فضایل تاسو اوریدلې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د صبر میاشت او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بدی کې شیطانان تړل کیږي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د رمضان مبارک د روزدار د خلی دا بدبو الله تعالی د مشک نم زیاته خوخه ده. او رمضان مبارک اصل کې یو حدیث شریف کې راغلی دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې الصوم لی، د رمضان د روزې د زما د پاره دی. نو مطلب دا چې په نور عبادتو کې سر یا کاری د انسان نه راتلی شي، انسان مثلا موز کوي، ذکر کوي، نو کېدای شي سر یا کاری به کې راشي. خو رمضان روزه او داسې چې دا خالص د الله تعالی د پاره ده. ځکه چې انسان دا دومره وخت وږی تږی نو کده پټي وبس کې نو څوک نه خبرېږي، کده خوراک کوي څوک نه خبرېږي. او چې مسلمان د الله تعالی د رضا د فرزان وږي کې تږي کې، نو الله تعالی فرمایي الصوم لی، دا روزه زما د پاره ده، وانا اجزي به، او د دې بدله به زه په خپل باندې ورکوم. و د دې حدیث مطلب دا دی چې ګور دي نورو اعمالو ثواب پرشتو ته معلوم دی، نو راولېږي دا 50 دا شپېتا دا ولېږي، خو د رمضان مبارک ثواب هغه ته نه دی معلوم. نو ځکه الله تعالی و چې زه په خپل باندې ولیکم، زه بس تاسو خلاره کې نه زه به ولیکم. او یا بل روایت کې وانا اجزا به، پیغمبر اسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې د رمضان د روزې زما د پاره دی، او د دې په بدله کې به د مسلمان ته زه میلاویږم. نو چې انسان ته الله تعالی میلاو شو خو ورسره ته میلاو شو. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې په دې کې قرآن مجید نازل کړی شوی دی. دا کوم قرآن دی؟ هدى للناس، چې دا د ټولو خلکو لپاره هدایت دی. نو ذهن ته سوال راځي چې بل ځکه الله تعالی فرمایي هدى للمتقین، صرف د متقینو لپاره هدایت دی. دلته الله تعالی فرمایي هدى للناس، د ټولو خلکو لپاره هدایت دی. نو علماء دا غي مطلب دا دی چې قرآن مجید خو الله تعالی را لېږلی دی ټولو خلکو لپاره هدایت، خو پیدا چې تی اخلي نو هغه متقین اخلي. لکه ګوره مونږ چې وس دا درس کوو نو دا خو د ټول محلې والا لپاره دی، خو هغه خلک ته پیدا نه اخلي او تاسو الله تعالی کې نه ولي تاسو پیدا اخلي. نو قرآن مجید خو د ټول عالم لپاره هدایت دی، خو پیدا ته څوک اخلي؟ متقین، متقیان ته اخلي. نو دوه آیاتونه په خپل ځای صحیح دي.
هدى للناس دا د خلقو دپاره هدایت دی وبینات من الهدى او واضح دلائل پکې د هدایت دی والفرقان او دا قرآن مجید داسې کتاب دی چې فرق راولي په مابین د حق او د باطل کې دیو جنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړی دی چې انسان ته به دا څنګه پته لګي چې یاره زما اعمال د جنت والا دي که د جهنم والا دي نو هغه انسان د خپل عملونه په قرآن مجید باندې پیش کړي که د چا عمل د قرآن مجید مطابقي نو بس دا انسان جنتی دی او که د انسان اعمال هغه د قرآن مجید خلافي نو دا انسان بیا جهنمی دی بس ځان لري په خپله باندې فیصله وکړي لکه ګوره قرآن مجید سر نه انسان شروع کړي نو د مونځ بحث پکې راغلی دی انسان د خپل مونځ باندې سوچ وکړي د زکات پکې راغلی دی د معاملاتو پکې راغلی دی د حج پکې راغلی دی د هر شي حکم پکې راغلی نو فمن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې حاضر شو د میاشتو نو روژې دې ونیسي نو علماء د حاضرین مطلب دا دی چې دته پته ولګېده چې میاشت رمضان شروع شوه نو فلیصمه دې د روژې نیسي نو څنګه به ورته پته لګي یا به انسان په خپله باندې میاشت رمضان وویني نو دته پته ولګي نو دی به روژې نیسي د باندې روژه پوره شوه یا به ورته خلک وایي خبر به راشي چې پلانکي علاقه کې میاشت لیدلی شوې ده نو چې دته خبر راغی نو دی به روژه نیسي دیو جن علما وایي چې که چاته پته نه لګېده لکه فرض که داسې یو مجنون دی چې هغه روژه شروع شو خو خلک ورته وایي روژه ده هغه وایي نو بس پته نه لګي ما ته خو څه پته نشته چې روژه څه ته وایي نو په ده باندې روژه نشته دغه شان د کې نابالغه دی خلک ورته وایي روژه ده بس هغه مو روژه ده نور ورته پته نه لګي چې روژه څه ته وایي نو په ده باندې روژه نشته دیو جنه د احنافو دوه قوله دي بعضې علما دا وایي چې په کومو علاقو کې لکه دا شپږ میاشتې په هغې کې ورځ ده او شپږ پکې هغه شپه ده نو چې کله د شپې دا موسم شروع شي نو بعض علما خو یې اندازه دي خلک لګوي چې څنګه دا منځونه کوي نو دغه شانتې کې روژې هم په اندازه نیسي خو په احنافو کې ډېر علما داسې وایي چې په هغوی باندې روژې نشته وایي زه ګوره په من شهد منکم الشهره چې څوک حاضر شو د میاشته او پای کې خو پته نه لګي وایي ځکه چې څنګه ماسخوتن شي بس یو څو منټه بعد پسې بیا سهار شي نو هغوی ته موقع نه میلاویږي میاشت رمضان پکې پته نه لګي نو چې پته نه لګي نو په دوی باندې روژې نشته او ډېر علما داسې وایي چې نه دوی د خو علم راغی که نه چې پلانکي ځای کې روژه ده نو بس دوی د اندازه لګوي نو بس لمونځ دې هم په هغه اندازه کوي او روژه دې هم نیسي ومن کان مریضا او څوک چې مریض وي او علی سفر یا په سفر کې وي فعدة من ایام اخر نو شمار دې کوي د نورو ورځو بیا به روژه نیسي الله تعالی فرمایي یرید الله بكم اليسر اراده لري الله تعالی په تاسو باندې د اسانتیا ولا يريد بكم العسر او الله تعالی په تاسو باندې اراده د تنګستیا نه لري د دې وجه نبی رسول الله فرمایي ان الدين يسر دین آسان دی څنګه آسان دی ګوره الله تعالی موږ ته داسې نه دی ویلي چې ټول مال راواخلئ او زما په لاره کې ورکئ بس آسان دی زکات په هغه انسان باندې لازم دی چې نصاب ورسره دی د زنانه سره دومره سونه ده نو په دې باندې زکات لازم دی بیا زکات کې الله تعالی داسې نه و چې دا ټول ورکه نه څلوېښتم روپۍ پکې ورکه نو په لاکو کې 2,500 روپۍ دي نو آسان شو که نه شو ټول را باندې فرض نه دغه شان حج چې دی نو په هر چا باندې فرض نه دی بلکې هغه انسان چې د هغه سره دومره مالي چې هغه پتلی شي واپس راتلی شي په دې انسان باندې حج فرض دی یا دومره د انسان جیداد دی چې هغه که انسان د هغه خپل غنم ضرورت پوره کېږي نو د هغې نه اخوا په ده باندې بیا حج لازمي دی نو دین آسان دی په هر چا باندې حج لازم نه دی دغه شانته کې قرباني لمونځ دی نو لمونځ هم په هر چا باندې نشته او داسې هم نشته چې بس سهار را پاسې په لمونځ به ودرېږي او ټک ماسخوتن به سلام ګرځې نه بس 15 ټیمه دی پکې او په منځ کې پکې ګیپ شته سهار چې لمونځ وکړي بیا شپږ یا 15 غنټې دي ځان له پکې کار کسب وکړه کاروبار وکړه ماسپښین بیا 10 منټه ورکړه بیا پکې 2 غنټې وګرځه خپل کاروبار وکړه مازدیګر بیا 10 منټه ورکړه بیا پکې 1.5 غنټه ده بیا 10 منټه ورکړه بیا پکې غنټه ده بیا 10 منټه ورکړه بیا شپه ده وده شه نو ګوره دین آسان دی په موږ باندې ټول فرض کړي نه دي دا شان قرباني ده دغه شان د کې نور احکامات دي نو د دې وجه نه الله تعالی فرمایي چې دین هغه آسان دی په ځان باندې ګرانتیا مه راولئ د دې وجه نه صحابه کرام فرمایي چې مونږ په سخته ګرمۍ کې مونږ بس جهادي سفرونه لاړو و نبی علیه الصلاة والسلام پرونه مونږ حدیث ذکر کړی چې بچا باندې پکې څه چل شوی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس من البر الصيام فی سفر په سفر کې روژه نیول داسې نیکي نه ده مطلب چې انسان ته تکلیف ملاویږي د دې بیا روژه ماتوي
وروسته بیا قضا راوګرځئ. دغه شانته کې مریض د انسان ته تکلیف ملاویږي وروسته د روژه راوګرځئ. ولا یرید بکم العسر، او الله تعالی په تاسو باندې د تنګستیا اراده نه لري. ولتکملوا العدة، الله تعالی فرمایي شمار پوره کوئ. ولتکبروا الله علی ما هداکم، او لوی بیانوي د الله تعالی چې الله تاسو ته هدایت وکړو. علماء د دې مطلب دی چې کله دی رمضان مبارک روزي ونیوي نو بیا د الله لوی بیان کا چې الله تعالی زمانه قبول کړي. یا ولتکبروا الله مطلب دا دی چې کله هم عبادت وکړي، چې هر قسم عبادت وي نو د الله تعالی حمد بیان کا. دیو جن صحابه کرام فرمایي وي مونږ ته چې کله بعضی ټیم کې به زمونږ منځ وشو وي مونږ ته د دې نه پته لګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام به په زور باندې تکبیرات وي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر، یا دسي الله اکبر الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله، په زور باندې به صحابه کرام ویل. هغه ځای کې به خلک خبرېدل. ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون، او چې تاسو هغه شکر ادا کړئ. نو دې آیات کې الله تعالی د رمضان مبارک د هغې فضیلت او د قرآن مجید د هغې فضیلت ذکر کوي. شهر رمضان الذي، میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن مجید هدى للناس، هدایت ته د خلقو د پاره، وبینات من الهدى، او واضح دلائل دی د هدایتنا، والفرقان، او د شریعتنا. فمن شهد منکم الشهر، څوک چې حاضر شو پتاسو کې د میاشتا، فلیصمه، پکار د چې روژه ونیسي. ومن کان مریضا، او څوک چې مریض وي، او علی سفر، یا په سفر کې وي، فعدة من ایام اخر، نشمار دی کوي د نور ورځو. یرید الله بکم